دلته یو کس و د هغه کور والا وفات شو او هغه غوښتل چې دویم واده وکړي. نو رشتې پسې ګرځېدو څه وخت مخکې ورته چا یو رشته په نښه کړه چې دغه ځای کې دغه شانتې رشته ده او هغه رشته چې کوم ده تا دپاره ښه ده ویې که بعد دی لاړو خبره یې ورسره وکړه خلک یې ولېږل ژینه یې خوښه شوه رشته وشوه واده وشو. کله چې ناوې راله کور ته نو دې سړي ته یې وویل چې زه دغه شانتې لږه بیمار یم یو 2-3 ورځې ما ته صبر وکړه نور خپله هر سړی ښه پوهېږي. ما ده ویل ټیک ده. ورځ وشوه 2 وشوې 3 وشوې ښځه ورسره ناسته په څنګ کې ناوې ورسره او سړی خوشحاله دی چې زه واده وشو. بله ورځ سړی اوده شوی دی چې سړی اوده شوی دی نو څه چل شوی دی چې هغه ښځه کومه چې ده کړې وه هغې ټول کور مکمل صفا کړی دی ورسره چې کوم دی هغه سره څه نغدي وه هغه کومې چې سونې وې هغه هر څه یې ترې وړي دي. سړی سهار راپاڅېد ګوري ښځه نشته دی اخوا منډې دېخوا منډې چغې سورې باس چې هلکه دا څه چل وشو کوم ځای کې چې رشته شوې هلته لاړو چې هلکه ځم سخر ځای ته ځم هلته ګورم چې ښځه څه شوه. چا ورته وویل چې ته کوم ځای نه راغلې نو هغه کس ورته وویل چې دلته مې د سخر کور دی رالم دلته کې دغه شانتې ښځه مې کړې وه رشته مې کړې وه هغه رانه راغلې د شپې راوتې ده. نو دغه کسانو هغه کس ته وویل چې هلکه دلته چې تا ښځه کړې که نه دلته خو دا 4م-5م کیس دی دغه شانتې کېږي دلته خو یو ټرانسجنډر اوسېدو یا خواجه سرا یا بل څوک ما نه دی په دې خواجه سرا نه خفه کېږي خو دغه شانتې واقعه راله نو کم کسان چې د ودونو د دویمې ښځې شوقیان دي یا دغه شانتې ناپېژندلو کې رشتې کوي نو هغوی دې ډېر هوښیار شي داسې قسمه کار د دوی سره هم کېدی شي چې بیا افسوس کوئ نو پیله نه احتیاط وکئ کوم ځای کې چې څوک پېژنئ نه پته درته ښه کنفرم نه وي نو هغه ځای کې رشتې مه کوئ ولې چې دا ډېرې زیاتې مسئلې سړي ته جوړې کړي او ډېر نقصان سره سړی مخ کېږي. نو بهتره دا ده چې کوم ځای کې څوک پېژنئ نه هلته کې رشته مه کوئ دغه شانتې په غم به واوړئ.